السلام علیکم ګرانو کتونکو او اوریدونکو، زه ستاسو قربانه حمیرا د پروگرام کور ښائست سره تاسو ټولو ته هرکلی وایم. امید لرم تاسو به ټول روغ جوړ یې او اوس لږ ساعت مخکې پورې چې دی موږ په اف ام باندې دا تاسو په ریډیو د لارې زما دا پروګرام اوریدو او اوس موږ چې دی تاسو سره مخامخ یو د فیسبوک د لارې سونو پختونخوا اف ام 89.6 او 89.4 او 96 دی. نو په دې باندې تاسو مونږ اورئ او ډیر موضوع زبردست دی او زه دغه شانتي کوشش کوم چې ښه موضوعات راوړم او تاسو په خبرې وکړئ. د روسته پروګرامونو کې معاشري حوالې سره مونږ خبرې کولې چې څه ظلم زیاتې روان دی، نو هغې کې ټولو ډېر ښې خبرې وکړلې، خو لږ ماحول ډېر زیات ټینس شو. نو نن چې دی کوم زمونږ موضوع دی هغه دی زمونږ د نوی قول زمونږ ځوانان او بیا د پښتون چې دی کلچر چې دی پښتون کلتور او د هغې ادب حوالې سره خبرې کوو چې د دې کلچر چې دی د کلتور چې دی د نوي نسل باندې څنګه اثر پرېوځي، هغه ته پکار هم دی چې دا ووایي، ځان خبر کی او بیا چې دی نوي دنیا سره چې انسان د خپل د ماضي نه نوي خبر، د خپل د کلتور او د خپل ادب نه خبر، نو هغه په دې نوي جهان کې په دې نوي دور کې ژوند نشي کولی، ولې چې هغه د ډیرو خبرو نه خبر نه وي. نو ما دا ویلې چې نن چې دی موږ ټپې حوالې سره خبرې روانې دي او ټپه ما درته ویل دې ته وایي چې د هر کلتور کې چې دی ټپه شته دی، خو دا د دې شروعات چې دی د پښتنو نه شوی دی. دې ته وایي د ښځې اواز، لکه د ښځې اواز چې هغې به کله ګودر ته تلي، اوبه به یې راوړلې، د کور کار مار به یې کول، خشاک به یې په سر کړي، بیا به راله په تناره باندې به ډوډۍ پخولې، نو یو بل سره به چې کله خبرې کولې یا به هغې خپل کار مار کولو، همدغه ټپې به ویل. خو ټپو کې صرف دا نه دی چې د کور کار حوالې سره یا د مینې محبت حوالې سره خبرې دي، دې کې پوره د جنګونو حوالې سره هم خبرې شوي دي چې انسان که ټپې راواخلي او هغې ووایي په صحیح طریقه او چې بیا هغې باندې ځان پوه کړي، نو هغې ته پته ولګي چې زمونږ ماضي څنګه وو، خلکو څنګه ژوند کړی و. نو ما تاسو ته ویلې چې دې نه مخکې چې په ریډیو باندې موږ خبرې کول، د پیر روښان صاحب د 2 ټپې تاسو ته ما اشعار ویلي او ورسره چې دی څه به دا ووایم چې کله جنګونه روان وو، هغه خو د مغل دور والا و، اوس چې کله جنګونه روان وو او موږ باندې چې د برطانیې حملې کړې وي په پوره پاکستان، نو هغې خیبر پختونخوا پوره فتح نه کړې شوه. لکه دا زمونږ قبایل چې دي چې موږ اوس چترال واخلو، هغې ځکه فتح نه کړه چې زمونږ خلق ورته بیخي په لاره ناست و او هغو په خپلو تورو او په هر قسم اسلحې سره چې دی خپل وطن ته نه دي پریښي، د چا هیڅ زور یې نه دی منلی. نو هغه وایي چرته چترال چرته لندن دی. چترال ځکه چې دی چترال ته ځکه زور کول، یو خو هغه د غرونو علاقه ده، بل دا دی چې ډېره نږدې ده د افغانستان سره. نو برطانیې کوشش دغه کوو چې په دې باندې موږ حمله وکړو او دا چې په قبضه شي نو موږ به دغه شان په افغانستان هم چې د خپله قبضه وکړو. نو چرته چترال چرته لندن دی، بې ننګۍ زور شو پیر ننګیان چترال ته زینه. نو لکه چې څومره هم خلکو چې دی زور کولو چې دا چترال منګه قبضه کو، خو زمونږ خلکو چې دی ننګ پې وکړو او خپل پوره طاقت یې ولګو، خپل زور یې ولګو چې هغې چترال ته دی پرېنږدي. او ورسره دغه شانتې په مالکنډ طرف ته هم هغې روان وو. نو په مالکنډ توره تیاره شوه، په مالکنډ توره تیاره شوه، هارونه توره ځلوه چې رڼا شینه. نو هارون چې و هغه ټایم کې چې دی یو فریډم فایټر چې ورته موږ وایو په خپله ژبه کې، لکه انګریزۍ ژبه کې، لکه چې چا د ازادۍ دپاره جنګ کړی و د پښتنو دپاره. اوس هم د مالکنډ بایپاس باندې د هارون چې دی قبر موجود دی، هغه هلته هی شهید شوی و د جنګ په دوران. نو سوی په مالکنډ توره تیاره شوه چې کله مالکنډ طرف ته روان و د برطانیې خلک. زمونږ ډېر کتابونه داسې شتم دی، چرچل خپل هم د لندن چې کوم وزیر اعظم و هغه وخت کې هغه په مالکنډ باندې چې دی پوره یو کتاب لیکلی و. او اوس هم مالکنډ په لږ ځایونو کې به چې دی هغه دغه لګېدلي وي، د آرمي والا ایریاز کې چې دی ښه باقاعده د هغو هسټري محفوظه ده، هغو لیکلې ده
چې خلکو ته پته وي چې په دې ځای کې څه شوي. نو په مالکند توره تیاره شوه، هارونه توره ځلوه چې رڼا شینه. نو لکه خلکو سترګې په هارون باندې وي او د هغه د همت دپاره دغه ټپې به یې ویلې. نو ګورو ستاسو کال اخلو چې موږ سره څوک دي په کال باندې او څه ویل غواړي. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. خورجانې ښه جوړې؟ الحمدلله زه ښه یم. څوک او د کوم ځای نه؟ انور خان در ادم خیل نه. جی انور خان صاحب، تاسو به څه وایې د نن موضوع حوالې سره؟ نن خو ډېره ښکلې او معلوماتي موضوع راوړې ده. جی مننه. د ننګیالو دپاره ډېره مننه. ځکه چې زموږ د وطن هر زلمی چې کوم دی نو دا په ننګیالي مشهورېږي او په ننګیالي یادېږي لکه د افغانستان. بالکل بالکل همداسې ده. نو وایي چې په وطن باندې شهید شوې، جی چې په وطن باندې شهید شوې، په تر د سترګو به کفن نه لګنډمه. زبردست زبردست. دا هغه پیغلو کومې ورته ویل چې په جنګ پسې به زلمو پسې وروسته روانې وي. جی جی. او وایي چې که په وطن د ځان شهید کو تر د زلفو به کفن در لګنډمه. نو دا یو ننګ بیا ورچو او یو تکړهتوب بیا ورچو. نو خورجانې زمونږ وطنونه چې دي هغه که افغانستان دی او که پاکستان دی دا د ننګیالو ډک دی. بالکل دا د ننګیالو ډک دی. ته یقین وکړه خورجانې چې ما افغانستان ډېر خارونه ما لیدلي دي او په 1980 کې 82 کې دا به زه تلمه. جی. نو د ننګیالو ډک دی. موږ ټول یو وینه یو، یو مټي یو، یو سینه یو. خو چونکې داسې یو هوا رالوتې ده د په وجه یعنې افغانستان ما به دا کډې لیدې د دې کوچیانو د دغه دا به پخوا بغیر د دې 80 کې خو جنګ راغی. جی. او دا سینه مخکې هم دا کډې به موږ لیدې او موږ به هم تلو او دا خلک به هم راتله. خو آفرین دې وي ستا په دې موضوع دې وي، ښکلې موضوع دې نن راچولې ده لکه دا څنګه چې دې وویلو. او څه یاد کړه زه اورم ستا پروګرام داسې پابندۍ سره اورم چې دې کې څه دي، که د کور ښایست پروګرام دی او که دا دی خو دې کې څه دي. او ابزولو لا وطن لا ننګیالو لا پښتنو لا دا پکار دي چې کم نس کم د دې باره نه یوې پورې اوري. دې کې ډېرې غټې پیدې ملاویږي، ډېر غټ سبق ملاویږي. او زمونږ ننګیالي زلمي چې کم دي نو اوس خو بس د موبایل رانه لږ لرې کړه. همداسې ده. زه به درته ووایم چې د حجره کې چا ناستې کړې وي په حجره کې که نه. جی جی جی. نو د دغه زلمو هر رنګه آداب بغیر تعلیمه او هر رنګه پوهه یې راځي، خو چې یاره دوی د حجرې ناستې د مشر کشر لیدلی وي. بالکل. په شرط د دې نو دغه زلمي اوس خو ټیک ده هر زلمی هر کور نه ماشومان بهر دي او تر 13 او 22 پورې ګریډ افسر جوړیږي او 14 پورې ګریډ افسر جوړیږي. خو دا خبره مخکې یو کال مخکې ما کړې وه چې د حجره جومات پالو نه کړه، په حجره کې کېنناستو، په جومات کې د مشر کشر سره کېنناستو. نو دا که زمونږ 18 ګریډ څه چې 27 ګریډ افسر هم شي نو خو دکې نیمګړتیا به وي. بالکل. ډېره مننه انور خان صاحب، ډېرې زبردست او بهترین چې زه به ورته یم کانپریهنسیو خبرې مو کړلې چې واقعي هر څه شته، خو موږ ته پکار دی چې موږ واورو او موږ ووایو او ناسته پاسته خپل مشران څوک اورېرې. الله دې قدرمنه کا موږ در باندې ډاډه یو. یقین دې وشه زه سپینګیری یم خو ما ته د بچی په شان ښکاري او ستا یو لفظ ما اوس هم په زړه لیکلی دی. او انشاءالله چې زمونږ افغانستان زمونږ پاکستان دا یو رونه دي، یو رونه دي، خو نه پوهېږم چې ولې جدا کېږي. بس الله پاک دې چې دی موږ دغه شانتي یو ځای لري. او ډېره مننه چې تاسو دا خپل اواز پکې شامل کو، خپل رایه پکې ویله زموږ په دې پروګرام کې. دا ډېره لویه خبره ده. ټول اوریدونکو ته سلامونه کوم او نظیر بھائی ته سلامونه کوم. وعلیکم السلام. همداسې دا چې زمونږ هر ماشوم کې هر چې د ځوان کې ننګ شته دی، ټول ننګیالي دي، خو چې هغوی ځان وپېژني. انسان کې هر قسمه هنر وي، خو همداسې ده که نه چې په غرونو کې سرو ته یا غمو ته نه پته یا د قیمتي کاڼي دي ته نه پته چې موږ کې څومره قیمتي او زموږ څومره چې د اهمیت دی. خو
چې کله د د سخت نه تیر شي لکه د ماشینونو طرفه تیر شي دا سره چې کوم دي دا چې دی وسوځي نو بیا د خپل رنګ هم را پریدي دغه نو دغه شانتي چې سخت راشي دغه خو موږ ته پکار دی چې خپل ماضي خامخا چې دی کنه هغه موږ وګورو او دا ټپه چې دی څه دومره سپک شیز نه دی چې موږ ورته بس د ښځو چې دی ټپې دي سندرې دي هیڅ هم نشته نه دی کې پوره تاریخ دی دی کې پوره زموږ کلتور دی دی کې زموږ ننګ دی او دا چې کومې ځوانې به وي د جنګ په ورځو کې به چې دی د خپل سړو سره چې دی وروسته روانې وي د هغو د همت دپاره به چې دی دا ټپې ویلې څنګه چې د اکبر خان غازي په توره وطن رڼا شو دښمن په ماتې زینه لکه چې د اکبر خان چې دی هغه هم چې دی موږ ووایو نو هغه یو چې دی دغه شانتي فریډم فایټر چې ورته وایي لکه افغانستان د افغان چې هغه کله جنګ و د انګریزانو سره په موږ باندې په پښتنو باندې خو ډېر چې دی ظلم شوي خو زموږ پښتنو چې دی همت نه دی پیللی نو څه وایي چې اکبر خان غازي په توره وطن رڼا شو او دښمن به ماتې زینه چې دښمن به همیشه چې دی همداسې ماتې خوري او ځي به ګورو څوک دی موږ سره په کال تاسو کال کولی شئ او خپله رای خامخا شاملولی شئ موږ سره د دې وطن حوالې سره زموږ ټپو سره چې دی دغه چې دی ډېر څه دي لکه متلې دي زه به خپل نورو پروګرامونو کې همدا شیز راولم خو دا خبره ټیک ده چې زموږ پکار دی چې دا نوی کل خپل مشرانو سکینی واوري چې هغې څه دغه کوي هلو السلام علیکم وعلیکم السلام حمیرا خورجانې ستړې مه شې ډېره مینه درسره زه چې دی که زه غلطه نه یم نو فرح خان خبرې کوي الحمدلله زه بالکل ښه یم فرح خان د نن موضوع حوالې سره به څه خبره کوې نن خو دې زما د خوښې راوړې دا ټپه زبردست نو تا نه به څه ټپې اورو نو زه به انشاءالله ټپې زما خپله د دې شعر شاعري سره ټپو سره ډېر زیات شوق دی لګیا یم کوم کمپټیشن هم پکې ډېر زیات اخلم او دا خو زموږ د پښتون یو کلچر دی بالکل بالکل همداسې ده یو څو ټپې به درته وایم بالکل وایه چې زه واورم چې څنګه زبردست په وطن جنګ دې پاتې نشینو زغملی نشم د همزولو پیغورونه یک په میوند کې شهید نشینو ګران لالیا بننګې ته دې ساتما زه د پښتون د پلار بچی یم د بننګې په ما کې نشته حدتونه او چې وي پښتون پښتو نه کړي جبت پرې کې چې پښتو پې نه وینا ای وطن زما زه د وطن یم نو او ما فرخان په کې خپېړې کړي دي را زبردست دا تاسو په خپله لیکلی ډېر بهترین زه خپله شاعري سره هم ډېر زیاته لګیا یم خپله شاعري ځان سره کوم لیکم او ټپو سره هم زما شوق دی اوس دوا راته کوه چې او دې کې کمپټیشن دی هغه نعت شریف دی که نه انشاءالله فرح خان ته به چې دی د چا نه هم پاتې نه راځي او ته به یې بری وړې دا ډېره زبردسته خبره ده چې زموږ چې دی دا پښتنې ځینکۍ چې دی دا په مخامخ راځي او دغه شانتي کمپټیشن کې پارټیسپیشن کوي بس حمیرا خورجانې ډېره مې مس کولې او ذکیه خان دا ټیم که زما اواز اوري ډېر سلامونه او ډېرې دعاګانې او ارجحینات ته ولادې نوره کامیابي هم درکړي وعلیکم السلام ترقي هم درکړي د الله ډېره مننه فرح خان ډېره مننه تاسو زموږ دې پروګرام کې کال وکړو او ډېر زبردست چې ریګولر کال دی او دغه چې دی که نه زموږ د چې کوم ټپو کې دي دې کې د شهادت ډېر زیات چې دی که نه هغې حوالې سره هم خبرې کېږي هلو السلام علیکم وعلیکم السلام سلامونه جی وعلیکم السلام څوک او د کوم ځای نه جنید خبرې کوم د ساوت وزیرستانه جی جنید نن به د موضوع حوالې سره څه خبره کوئ خورجان تاسو موضوع ټاکلې وه خو څه موده کېږي که نه څه ټایم کېږي تاسو خپرونه کټ شوله که نه جی خپرونه څه رقم د موضوع ده دا چې دی د نوی قل او د پښتون کلتور او د ادب حوالې سره موږ خبرې کوو نن زموږ موضوع د ټپې سره دی چې ټپه څه ته وایي او دې کې څه شامله دي ټپه خو داسې دور دی که نه چې اوس لکه په کار داسې چې ټپه په دې اصول باندې وکولی شي چې ادب پکې موجود وي که نه
کلتور سره تړون ساتي. د بعد امر خان نن سبا پښتانه مطلب دور چینج شوی دی، دور بدل شوی دی، ټیک ټاک طرف ته ارسو، فیسبوک طرف ته، سوشل میډیا طرف ته ارسه راغلي دي. په یو ډیره موده کې کنه په زندان زمانه کې مونږ دلته کې اوسېدلو، نو مونږ دلته کې اوجره جوړه کړه او یو ټکه به کېده جی جی په اوجره کې جی او ډیر په شوق سره او ډیر په غاښ سره په مطلب په غور فکر سره بهر سره ارویدلو او په هغه کې ادب موجود و، جی جی یو مطلب یو قسم کلتور موجود و، دغه موجود و. او اوس مطلب هر یو کس داسې خبره وکي، داسې ټپه وکي یا داسې تغه وکي چې خلک خو هلته کې موجود نه وي په حجره کې، په خپله باندې دا اوچت شي، په خپله باندې دا اوچت شي. نو موبایل د ذریعې چې څوک هم خبره اروي نو هغه مطلب نیگیټیویټي خبره لري. او بالکل نن سبا چې د نیگیټیویټي تر روانه ده، خو موږ دای وایو چې د ټپې چې کوم ځای زموږ د پښتون ادب چې کوم دی، کوم د ډیر شروع نه را روان دی او ټپه باندې خو چې د چا کاپی رائټ داسې نشته دی، بس هر چا چې ویلی دي عام خبرې، که د جنگ خبرې، که د ننګ خبرې پکې کړې ده، او دا زمونږ د پکار دی چې دا نوې قول دا خامخا ووري او دین خپل تاریخ خپل ماضي زده کړي. بېشکه بالکل دغه رقم د خبره ده. بس تاسو خو بل زبان کې خبره کوي، خو مو اوس شریک شهر سي مو خپل زبان چې تاسو چې کوم خبرونه د بغریزي علاقو کې امر درې کیږي هغه ته دا وایم چې خپل آداب تو سے وسوته استای، خپل کلتور تو سے وسوته استای او خپل آداب تو سے په ځون شپېدو کې استای نيستا په چار دو چې په ژوند چې خپل حجره ازاندان وخت ازاندان کلتور هغه میجویر نگی بلکې په درنه سترګه ورته وکسي کاستر دی که مشرون دی هغه ته میش په درنه سترګه ورته وکسي ویل چې هغه میش مشرون دی او یغه په مخ میز داسې ټکی داسې ټاپې نه کوي چې پامنې میش کلتور خراب شي. بالکل همداسې دا چې مشرانو هم عزت پکار دی، هغو ته هم درون نظر کول پکار دی. ډیره مننه جنید، تاسو چې د دومره د ساوت وزیرستان نه کال وکړو، خپل رای هم شامل کړه، ډیره مننه، خپل پیغام هم ټولو ته ورسولو. دا ښه خبره ده چې زمونږ خلک چې کال وکړي نو هغوی خپلې خبرې رسوي او خلکو ته وینا کوي. دا ډیره ښه خبره ده او زه خو خوشحالیږم چې زما د پروګرام د طرفه چې دی تاسو خپل پیغام ورکوئ خپلو خلکو ته. هلو السلام علیکم. وعلیکم سلام حمیرا بیبی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک او د کوم ځای نه؟ حمیرا بیبی امین خان افریدي خبره کوم د کبویلی الوکینه. جی امین خان افریدي صاحب، تاسو بس وایي خورکه په ټاپک باندې ټاپادو او د ټاپک چې پیلا کما چپاوی دا نه چپی وی کنه جی او اخیری دیار لسی په دا کې چې وا کما شي هغه ټاپاته به ډول او بدرنګ شي اولی نه وی اخیری چې کما وی دیار لسی بالکل چې کمپیوټر شي هغه ټاپا بیا خپل لګین نه دا د مو د پښتنو یو خپل کلتور او ربوق منګای دا د خبر چې کوي وجری په دا کې دا هغه کېږي. خو البته به زه دا خبره وکم، دا خبره کې وشوه چې ډیر خلک دا ټپې وایي چې به ډول ټپې وي او ټپه شي دا راغلی دو ټپار او غلی د شي لا دو لکه اوس په خلکو ته یو تنقید کوي کنه او په ټپه کې په تنقید وکي په ټپه کې هغه تنقید بد لګيږي اپ یو سرود او په یو رنگ باندې جوړه شوی وي خپل یو دوی ټپې د زه تا کوم کنه جی یو ټپه دا غیرتی ټپه وی شي که په وطن د ننګ و نکړو جی که په وطن د ننګ و نکړو او تور کم سيو ته منی سلاسونه دا یو پیغور غونډه کې می پکې کنه خپل غلا و دا یو غیرتی زړه ټپام د ځکه چې په وطن یا په خوره باندې مون هغه ونکو غیرت کنه نو هغه خلک لکه څه خنشي ګڼلای کنه غیرتی خلک چې دی او دا خلک وس خو یو پوزیشن بل سایډ لا لوړو بل ټپا وی کنه شکاتور وربل می میراتیږي کتور وربل می میراتیږي او په وطن جنگ د لاله نه منې کومه دا د پښتنې پیغله یو فریاد دی چې لکه جانان خپل خوږ وي خو خپل خوره ډیره خواږه وي چې په دا باندې غیرت ونه کو نو موږ به بیا د غیرت نه پوکو اس ډیر به غنه نو په دغه ټاپو کې ډیر غاټ هغه وی لاجیک وي یو غاټ پس منظر پکې پروت یو په دا کې په موږ غیرت او پښتو او عزت او پښتونه چې کومي ابه خپل په طرز ټاپاوي له سبا دا به ټاپاوي نه وي په کور په دغه کې ډیر غیرت په دا کې په موږ غیرت او په جنگونه کول او هغه جنگونه به موږ ګټل او چې دا ټاپه چې ته څوک وي او چې ته جنگ رواني نو پښتون به په جنگ کې ناکام نشي او جذبه یو جوش بالکل بالکل ډیر مننه انور خان افریدي صاحب
تاسو ډیر بهترین چې خبرې وکړلې او ورسره هم چې پکې ټپه وویله نو خلکو ته نور هم کلیر کو ایون ما هم تاسو نه زده کو ډیره مننه تاسو کال وکړو او ډیر بهترین خبرې مو وکړلې الله دې قدرمنه کا په مخه دې خاص. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل همداسې دا چې زمونږ ښځو پیغلو بچې دی دا چپې همدې دپاره ویلې چې زمونږ ځوانان چې دی هغوی خپل همت ونه بیلي او غیرت سره کار واخلي او په دې کې د شهادت څنګه ښایسته خبرې کېدلې. زما دا پروګرام خپل اختتام ته رسي د فیسبوک د لارې چې تاسو ګورئ ما په ریډیو باندې به دا تر 2 پورې جاري وي خو دې نه پس چې دی یو نیوز بلټن دی بیا د اذان دمه ده واپس به راځو موږ خبرې به کوو. زه دا پروګرام ختموم یو په خپل د ټپه باندې څه عجیبه خوند شهادت دی څه عجیبه خوند شهادت دی د زنکدن سلګۍ وهم خندا راځي نه. نو دا شهادت به چې دی زمونږ دپاره چې دی هغه دا خلکو به چې په جنګ باندې تلل نو هغو به دومره چې دی خپل چپونه ورله همت ورکولو چې هغوی کې به د شهادت نوره جذبه هم راتله چې څه عجیبه خوند شهادت دی د زنکدن سلګۍ وهم او خندا راځي نه. نو دې سره چې دی زه تاسو نه اجازه تخلم. خپل ډیر خیال ساتئ 2 بجو پورې دا پروګرام به جاري وي د ریډیو د لارې. خپل خیال ساتئ. الله پامان.